الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فمخي آیات کریمه کی اللہ پاک د منافقانو قباحت ذکر کړو. اوس الله پاک د دوی د قباحت لپاره یو مثال ذکر کړي. د زیادت توضیح لپاره الله پاک دوه مثال ذکر کړي. یو مثال نوری دی او دویم مثال مائی دی. اول مثال نوری الله پاک ذکر کړي. د دې وجه دا ده چې په قران کریم کې ځای په ځای الله پاک ایمان او هدایت ته نور ویلې ده او د نور او د نار ماده یو ده. لدی وجه نه اول مثال د نور ذکر کړي او دویم مثال د ما د ابو ذکر کړي. د دې وجه دا ده چې الله پاک ځای په ځای په قران کریم کې ایمان او هدایت ته حیات ویلې ده او وبچې ده د ماده د پاره د حیات ده. نو دا دو مثال الله پاک په قران کریم کې ذکر کړي، نور او ما. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثل د دې درې معناګانې دي. یو معنی د نذیر د لغوي معنا ده. دویمه معنی د متل، پښتو کې موږ ورته متل وایو چې یو قصې غریبی ته پکې اشاره ای، لکه ضیعت اللبن بالصيف یا رمیه من غیر رام. نو دویمه معنی د متل او دریمه معنی د قصه عجیبه یا شان عظیم یا حال غریب. نو دلته معنا د نذیر نه د مراده، دارنګ معنا د متلم نه د مراده، بلکې معنا دا دریمه معنا مراده ده چې قصه عجیبه یا شان عظیم یا حال غریب. نو الله پاک فرمایي مثلهم قصه عجیبه ده دوی یا شان عظیمه ده دوی یا حال غریبه ده دوی. دا درې وړ یو شی دي. کمثل الذی استوقد نارا، دا پشان د قصې عجیبی د هغه سړي دی یا پشان د شان عظیم د هغه سړي دی یا پشان د حال غریب د هغه سړي دی. کمثل الذی استوقد نارا، لکه مثال د هغه سړي دی استوقد نارا چې بلکې هغه وره. کمثل الذی په دې الذی باندې یو نحوی اعتراض کو او دا غینه بیا درې جواب کو. اعتراض دا وریدیږي چې ورست الله پاک فرمایي فلما اضاءت ما حوله، دا شرط دی، او ذهب الله بنورهم دا ورته جزا ده، او د بنورهم ضمیر د جمع دا الذی تراجع ده او الذی صيغه د مفرد ده فلا يطابق الراجع المرجع. د راجع او د مرجع په مابین کې مطابقت نشته. بنورهم کې ضمیر چا تراجع ده؟ الذی ته. خو په دې شرط ګوره ما درته ویلې چې فلما اضاءت ما حوله چې دا شرط او ذهب الله بنورهم دا ورته جزا شي. نو کدا جزا شي نو بیا دا ضمیر الذی تراجع ده، او کدا جزا نشي بیا دا ضمیر الذی ته نه راځي. هغه به درته ورسته بیان کوم. بیا دا ضمیر منافقین تراجع ده. خو چې فلما اضاءت ما حوله دا شرط شي او ذهب الله بنورهم دا ورته جزا شي، نو بیا د بنورهم ضمیر الذی تراجع ده. نو فلا يطابق الراجع المرجع، راجع د مرجع سره بیا مطابق نه ده. نو تاسو ورته درې جواب ورکړئ. اول جواب ورته دا ورکړئ چې الذی دا په معنا د الذین سره ده، بلکې په معنا د الذین سره نه ده. الذی په اصل کې الذین و، بیا د تخفیف د پاره په نون حذف شو. لکه الله پاک په بل ځای کې فرمایي خذتم کالذی خاضوا. نو انتم الذی په معنا د الذین سره ده یا په اصل کې الذین ده. خذتم کالذین خاضوا په اصل کې داسې ده. لک فرق شته په دې آیات کریمه کې کمثل الذی
استوقد نارا دلته په سله کې ضمیر د مفرد راغی کمثل الذي استوقد کې ضمیر د مفرد راځي د الذي ته او بنورهم کې ورته ضمیر د جمع راځي ده په خبره پوه شئ ګوره دو ضمیر دي استوقد کې ورته ضمیر د مفرد راځي ده او بنورهم کې ورته ضمیر د جمع راځي ده او فخذتم كالذي خاضوا انت په دې سله کې ورته ضمیر د جمع راځي ده خذتم كالذي خاضوا ګوره خاضوا د سله ده او په سله کې ورته ضمیر د جمع راځي د دې وجه دا ده چې د دې الذي او د هغه الذي په مابین کې فرق ده خذتم كالذي خاضوا او كمثل الذي استوقدم د الذي لپاره دو اعتبار دي یو اعتبار د لفظ ده او بل اعتبار د معنا ده نو دلته اعتبار د لفظ د الذي شوی ده او خذتم كالذي خاضوا کی رعایت د معنا د الذي شوی ده نو رعایت د لفظ هم جایز ده او رعایت د معنا هم جایز ده نو کله په سله کې ضمیر د جمع راځي لکه خذتم كالذي خاضوا او کله په سله کې ضمیر د مفرد راځي لکه کمثل الذي استوقد نارا اعتراض کوم خیال کېشته اعتراض دا چې فلما اضاءت ما حوله دا شرط ده او ذهب الله بنورهم دا ورته جزاء ده او په دې جزاء کې د بنورهم دا جزاء کې ضمیر د جمع ده او دا راځي د الذي خو مفرد نو د راځي او د مرجع په مابین کې مطابقت نشته نو یو جواب خو واوریدو کنه یو جواب دا چې الذي شابسي په معنا د الذين سره ده بلکې په اصل کې الذين ده دویم جواب ورته دا ورکم چې د الذين جنس مستوقد مراد ده جنس مراد ده کمثل الذي استوقد نارا نو جنس د مستوقد مراد ده کم معین شخص نه ده مراد یو خاص سړی نه ده مراد چې دا ابو جهل مستوقد ده یا ابو لهب مستوقد ده دا یو معین سړی نه ده مراد بلکې جنس د مستوقد مراد ده نو چې جنس د مستوقد مراد شو په جنس کې قلت او کثرت دواړي نو د کثرت د معنا په اعتبار ورته ضمیر د جمع راځي شو ضمیر د مفرد ورته راځي کېدی شي او ضمیر د جمع ورته راځي کېدی شي په خبره خو کوئی شي جنس ده کنه نو دویم جواب خلاصه دا ده چې د الذي استوقدنا جنس د مستوقد مراد ده او جنس د مستوقد کې قلت او کثرت دواړه شته نو چې دواړه شته نو په اعتبار د معنا د کثرت سره ورته ضمیر د جمع راځي شو دریم جواب ورته دا ورکا دا خپل جواب دی او دا په ډیرو ځایانو کې لګیږي مثلهم كمثل الفوج الذي دلت الفوج مقدر کا حذف د مضاف وکړه الفوج په لفظ کې مفرد ده نو استوقد کې ورته ضمیر د مفرد راځي شو او په معنا کې جمع ده نو بنورهم کې ورته ضمیر د جمع راځي شو ما درته مخکې ویل چې دا سوال او جواب دا یو اعتراض او درې جواب مو وکړو دا په هغه صورت کې وی چې فلما اضاءت ما حوله دا شرط شي او ذهب الله بنورهم دا ورته جزا شي او که ذهب الله بنورهم دا جزا نشي بلکې جزا مقدر شي نو بیا دې سوال او جواب ته ضرورت نشته ځکه بیا به تقدیر د عبارت دی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله دا شرط نو خمدت ناره د دور مړکړي شي د جزا دا جزا مقدره ده شرط او جزا ختم شو ورسته بیا ذهب الله بنورهم کې وجد شوب بیانېږي او په دې وجد شوب کې بیا ذهب الله بنورهم کې ضمیر منافقین تراجه ده الذي تنه دراجه خوښ نو دا اعتراض به هل توریديږي چې ذهب الله بنورهم جزا شي دا ضمیر بیا الذي تراجه ده او کدا جزا نشي بلکې جزا مقدره شي چې خمدت نارو او دا بیان د وجد شوب شي نو بیا په دې کې دا ضمیر منافقین تراجه ده بیا د راجی او د مرجی په مابین کې مطابقت شته مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لږ نور تحقیق هم درته پکې وکم چې پوره پوه شئ ګوره دلته په اول جواب کې موږ دا ویلې چې الذي په معنا د الذين سره ده نو د الذين په ځای الله پاک الذي مستعمل کړی دی اوس یو اعتراض راځي چې دا خو دې پوره دروازه د جوابونو خلاص کړه یو سړی به وایي چې زید و عمرو و بکر و خالد و والد قائم صيغه د مفرد به ذکر کوي
بیا چې تور باندې اعتراض وکړي چې په مبتدا کې تعدد دی او خبر د مفرد ذکر کړو نو دی به درته همدا جواب کوي چې قائمون په معنا د قائمین سره دی لکه دلته چې دی ویلي چې الذي په معنا د الذین سره دی نو چې الذي په معنا د الذین سره کېدی شي نو خو القائمون په معنا د قائمین سره ممکن شي نو په هر ځای کې چې قائم صيغه د مفردی او اعتراض راشي نو التتویا چې د القائمو صيغه د مفرد د خو په معنا د قائمین سره ده په معنا د جمع سره ده لکه دلته چې الذي په معنا د الذين سره ګرځوي تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره د الذي او د قائم په مابین کې فرق ده الذي په معنا د الذين سره کېدی شي او قائم په معنا د قائمین سره نشي کېدی د الذي او د قائم په مابین کې درې فرق دي یو فرق د الذي او د قائمون په مابین کې ده چې دا الذي دا په خپل صفت نشي واقع کېده بلکې وسیله د توصیف کېدې شي خپل صفت کېدې نشي خو وسیله د توصیف کېدې شي مثلا زه درته وایم یو مثال درته پیش کوم عربان وی جاءني الرجل الذي هو قائم جاءني الرجل موصوف ده صحیح جاءني الرجل قائم ورته صفت ده نو الرجل معرفه ده او قائم نکره ده نکره خو صفت د معرفي نشي کېده نو موږ په منځ کې الذي راوړو جاءني الرجل الذي هو قائم نو الذي کی فائدہ څه شو چې دا قائم د الرجل د لپاره صفت شي نو الذي صرف وسیله د توصیف شو خپل صفت نشي واقع کېده نو ګوره اول فرق د الذي او د قائم په مابین کې دا ده چې الذي په واقع کې خپل صفت نه ده بلکې وسیله د توصیف ده په خبره خو پوه شو په خلاف د القائمون هغه په خپل صفت ده عربان وی جاءني الرجل الذي جاءني الرجل القائم نو القائم په خپل صفت ده او الذي په خپل صفت نه ده بلکې وسیله د توصیف ده او وسایلو کې تخفیف ممکن لہذا په الذي کې تخفیف ممکن ده چې الذي په معنا د الذين سره کې یا په اصل کې الذين کې او نون پکې حذف کې دا یو فرق شو د الذي او د القائم په مابین کې دویم فرق د الذي او د القائم په مابین کې دا ده چې الذي اسم تام نه ده بلکې د اسم تام جز ده او دا جمعیت چې وي دا د خواص او د اسم تام نه دي دویم جواب ته سوچ کوئ په دې کې ډیر لوی علم ده الذي په خپل باندې اسم تام نه ده بلکې د اسم تام جز ده نو چې اسم تام نه ده بلکې د اسم تام جز ده جمعیت خود اسم تام د خواص نه ده نو په الذي کې جمعیت د سره راتلې نشي ګور په جواب پوه شو الذي اسم تام نه ده بلکې جز د اسم تام ده موصول سره د خپل سلینا موصول سره د خپل سلینا چې سره یو ځای کې دا یا مبتدا واقع کیږي یا فاعل واقع کیږي یا مفعول واقع کیږي یوازې الذي هیڅ نه واقع کیږي الذي سره چې سله نه نو الذي په خپل هیڅ نشي واقع کېده نه مبتدا نه خبر نه فاعل نه مفعول خو چې سله ور سره یو ځای شي نو بیا جز د جملې واقع کیږي یا مبتدا واقع شي یا خبر واقع شي یا فاعل واقع شي بهر تقدیر الذي جز د جملې نه راځي په خپل جز د جملې نه ده بلکې د خپل سله سره جز د جملې کیږي نو اسم تام نشو نو چې اسم تام نشو جمعیت خو په اسم تام کې راځي نو په الذي کې نشي راتلی او القائم خو په خپل اسم تام ده قائمون ګوره القائم دا جز د جملې په خپل واقع کیږي بل چاته ضرورت نشته فاعلم واقع کیدی شي مفعولم واقع کیدی شي مبتدام واقع کیدی شي خبرم واقع کیدی شي نو دا دویم جواب د دې تقاضا کوي چې په الذي کې جمعیت ناجایز ده خو ګوره دویم جواب خلاصه دا و چې الذي ما درته ویل چې اسم تام نه ده بلکې د اسم تام جز ده اسم تام جز ها اسم تام نه ده بلکې د اسم تام جز ده جمعیت په اسم تام کې راځي دا جز د اسم تام ده په دې کې جمعیت نه راځي لکه زیدن کې دا ذا جز د اسم تام ده یوازې په ذا کې خو جمعیت نه راځي یوازې په یا کې جمعیت نه راځي یوازې په دال کې جمعیت نه راځي ځکه دا جز د اسم ده د اسم تام نو دارنګ اللذین جز د اسم تام ده نو دته په دې کې جمعیت نشي راتله نو اوس اعتراض راځي
چې په دې کې جمعیت نشي راتلی نو په ډیرو ځایانو کې خو الذین مستعمل شوی دی کنه پکار دی چې الذین ناجایز شي خوښ تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا الذین چې دی دا د الذی لپاره جمع سالم نه ده دا الذین جمع نه ده د الذی لپاره الذین د الذی لپاره جمع سالم نه ده اول نه ده د دې لپاره دلایل درته وایم جمع سالم چې دا ګوره په حالت نسبی او جری کې په یا سره راځي او په حالت رفعی کې په واو سره راځي او د دې الذین په درې وړو حالاتو کې په یو سره راځي الذين دريو حالت رفعي نسبي جري دري ورو کې یو نوم دی نو کدا جمع سالم وي فکر د چې حالت رفعي کې په واو نوم سره راغلی وي او په حالت نسبي او جري کې په یو نوم سره راغلی وي او د دې حالت نه بدليږي نو چې نه بدليږي معلومیږي دا چې دا جمع سالم نه ده دویمه وجه دا ده چې د جمع سالم اطلاق واجب په ذوی العقل باندې کیږي او د الذين اطلاق په ذوی العقل او غیر ذوی العقل دواړو باندې کیږي لهذا الذين جمع سالم نه ده خنو بیا وون پکې ولې راوړو چې جمع سالم نه ده نو وون پکې د دې وجه نه راوړو چې الذي جنس ته کنه اطلاق په قلیل او په کثیر دواړو باندې کیږي نو د تسریع علی الکثرت د پاره پکې یو نوم راوړو د پاره د دې چې تسریع په کثرت راشي الذي کې د دواړو احتمال له قلت او کثرت نو د دې لپاره چې تسریع په کثرت راشي خلک پکې یو نوم زیاتوي دا دویم جواب شو اعتراض هم یاد ده اعتراض دا چې الذي پزید الذين کې دي شي نو قائمون ولی پزید القائمین نشي کېده نو دو جواب وشو شاباش اول جواب ورته ګورم دا وکړو چې الذي دا صفت نه بلکې وسیله د توصیفي او وسایلو کې تخفیف راتلی شي دویم دا دی چې الذي اسم تام نه دی بلکې جز د اسم تام دی او جمعیت دا د خواصو د اسم تام نه دی او دریم جواب ورته دا دی چې الذين دا موصول دی ما درته په دویم جواب کې ویل چې دا اسم تام نه دی د دې سره بس الله ذکر کوي چې اسم تام ترې نه جوړ شي نو د سلې د وجه نه پکې طول راځي اوس د سلې د وجه نه چې پکې طول راغی نو دا طول تقاضا د تخفیف کوي صحیح شو نو تخفیف په دې طریقه راځي کله یوازې نون پکې حذف شي الذي شي کله یام پکې حذف شي یوازې اللذ پاتې شي الذي پاتې شي کله کسرم پکې حذف شي اللذ پاتې شي کله ظالم پکې حذف شي یوازې الف لام پاتې شي وای دا الف لام موصولی ده هغه په معنا د الذين سره په خبره پوه شو نو ګوره په الذي کې الذين کې د سلې د وجه نه طول راځي چې طول پکې راغلو هغه طول تقاضا د تخفیف کوي نو تخفیف مختلف مراتب لري کله د نون په حذف تخفیف راولو کله د یا په حذف تخفیف نورم زیاتو بیا د کسرې د زال په وجه نورم تخفیف زیاتو بیا د زال د حذف په وجه نورم تخفیف زیاتو څلور تخفیفات پکې راتلی شي مثلهم کمثل الذي استوقد نارا الله پاک فرمایي د دوی مثال چې ده مثال نه ما ترجمه صحیح ونه کړه قصه عجیبه شان عظیم حال غریب د دې درې معناګانې دي کنه نذیر متل دا د نذیر معنا لغوي ده د متل معنا چې ده دا عرفي ده دلته په معنا د قصه عجیبه د شان عظیم او د حال غریب سره ده نو ګوره په متل کې غرابت او ندرتی نو په قصه عجیبه کې غرابت او ندرتی نو ځکه دلته په معنا د قصه عجیبه سره مونږ وایو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله کلمه لما تاسو ویل ده چې لما حرف وجود لوجود یا حرف وجوب لوجوب په دې کې اختلاف ده یعنی وجود د جزاء ولی لوجد وجود د شرطنا یا وجود د جزاء ولی لوجد وجوب د شرطنا جزاء واجب ده ځکه شرط واجب ده یا جزاء موجود ده ځکه شرط موجود ده نو حرف وجود لوجود یا حرف وجوب لوجود نو فلما اضاءت دې آیات کریمه کې عجیب نکتی دي تاسو ورته سوچ کوئ فلما اضاءت ګوره اضاءت کې دوه احتمال دي یو دا چې اضاءت لازمي شي دویم دا چې اضاءت متعدی شي اضاء لازمي مستعمليږي عربان وي اضاء په معنا د تنور وزلیدو
اضواء یعنی وزلیدو دی لازمی معنا ده او متعدی راتلیش اضواء غیره بل شی رڼا کړو نو لازمی راتلیشي متعدی راتلیشي نو اضواءات یا بلازمی وی او یا به متعدی وی اول د متعدی بیان درته کوم دا لږ مختصر ده اضواءات چې متعدی شي نو فاعل د اضواءات ضمیر دی چې نار تراجه ده تقدیر د عبارت دا ده فلما اضواءت النار چې کله رڼا کړو چې کله رڼا کی ور نو اضواءت فعل ضمیر پکې مستتر ده النار تراجه ده هغه فاعل دا ما حوله کی په دې ما کې دوه احتمال دي یو دا چې ما موصوله شي نو حوله ثابته دا به سله شي حوله فلما اضاءت ما حوله ثابته صحیح نو کما موصوله شي حوله په تقدیر د ثابته دا به ورته سله شي موصول سره د خپل سلینا دا به مفعول به د پاره د اضاءت شي او کما موصوف شي نو په معنا د اشیاء او د اماکن سره دا موصوف حوله ثابته دا ورته صفت موصوف سره د خپل صفت نه مفعول به د پاره د اضاءت ته پوښتنه ګوره ما درته دا شی ویلي اضاءت بیا لازمی وي او یا به متعدی وي که لازمی شي په دې غټ غټ کې دا درته ورسته بیانوم اول د متعدی بیان درته کوم نو که اضاءت متعدی نو فاعل به ضمیر وی چې نار ته براجي وي فلما اضاءت النار چې کله رڼا کی ور څه شي رڼا کی ما حوله نو ما موصوله حوله ثابته دا ورته سله موصول سره د خپل سله نه د مفعول به یا ما موصوفه حوله ثابته دا ورته صفت موصوف سره د خپل صفت نه د مفعول به په دې ډول صورتونو کې به ما عبارتي د اشیاء د امکنونه نو فلما اضاءت چې کله رڼا کی دا ور ما هغه اشیاء او هغه امکنه هغه شیان او هغه ځایونه حوله ثابته چې د دې ور نه ګر چا پیر دي نو د ور نه ګر چا پیر شیان او زمکه دا رڼا شي خري امیر پوه شو کنه نو دلته به دا په هغه صورت کې چې اضاءت متعدی شي پوه شئ او که اضاءت لازمی شي نو فلما اضاءت ما حوله نو که اضاء لازمی شي نو بیا ورکه متعدی او فاعل څوک نار صحیح په ضمیر د نار نه ضمیر د نار په دې پوه او که اضاءت لازمی شي نو به په فاعل کې دوه احتمال دي که اضاءت متعدی او فاعل واضح النار او که اضاءت لازمی شي نو به په فاعل کې دوه احتمال دي یو دا چې فاعل ماشي ما یا موصوله ده یا موصوفه ده خدای ورته فاعل نو کما موصوله شي حوله ثابته ده ورته سله موصول سره د خپل سله نه ده فاعل کما موصوفه شي نو ما موصوف حوله ثابته ده ورته صفت موصوف سره د خپل صفت نه ده فاعل نو یو احتمال پکې دا ده چې ما حوله فاعل شي پوه شئ فلما اضاءت ما حوله چې کله رڼا شي ما حوله رڼا شي ګوره ما حوله می فاعل کړو او ما حوله کې هغه دوه احتمال دي چې ما موصوله ده یا موصوفه ده خدا فاعل د پر د اضاءت دویم احتمال پکې دا ده چې د اضاءت د پر فاعل هغه ضمیر شي چې نار تراجه ده لکه د مخ کې په شان فلما اضاءت النار چې کله نار ور رڼا شي صحیح ور رڼا جوړ کی چرته رڼا جوړ کی ما حوله نو ما حوله کې به بیا ما حوله ما موصوله ده یا موصوفه ده په دوه صورتونو کې په معنا د امکنه سره مفعول فيه ده فلما اضاءت النار چې رڼا جوړ کی ور چرته جوړ کی ما حوله کې ما موصوله یا موصوفه حوله ثابته ده ورته سله یا صفت خدا ورته مفعول فيه ده دلته یو دریم احتمال هم شته چې ما زائده شي نو حوله د اضاءت د پاره به ډایرک مفعول فيه شي ها په دې پوه شئ ګوره اضاءت که لازمی شي نو په فاعل کې دوه احتمال دي اول احتمال چې ما حوله فاعل شي ما یا موصوله ده یا موصوفه ده دا ورته فاعل دویم احتمال ورته دا چې فاعل ضمیر د نار شي او ما حوله به څه شي مفعول فيه
ما موصوله ده یا موصوفه ده یا زائده ده. کما موصوله یا موصوفه نو موصول سره د خپل سله نه یا موصوف سره د خپل صفت نه مفعول فيه، او کما زائده شنو بیا حوله ورته مفعول فيه. نو دغه ترکیب شو. اوس په دې اعتراض راځي په دې ترکیب چې په دې کې تا یو احتمال دا بیان کړو چې اضاءت فعل او فاعل کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا چې ما حوله فاعل ده، نو چې ما حوله فاعل شنو ما حوله خو مذکر ده او اضاءت دا فعل خو مؤنث ده. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا لفظ د ما په ما حوله کې دا اگر چې مذکر ده لفظا خو مؤنث ده معنا، ځکه دا عبارت د اشیاء او د اماکن نه ده. الاشیاء والاماکن دا جمع ده او جمع په حکم د الواحد المؤنث کی، نو اعتبار د معنا شوی ده، فعل د مؤنث ورته راوړل شوی ده. په دې کې صرف یو مسله درته بل نحوی ذکر کوم چې تاسو ته پکې لږه فائدہ وشي. ما حوله په یو ترکیب کې مو مفعول فيه کړو. په کوم ترکیب کې چې اضاءت فعل شابه ضمیر د نار دا ورته فاعل، ما حوله څه شو مفعول فيه. په دې اعتراض راځي چې مفعول فيه ظرفي او ظرف چې د جهات ستو نه نه دارنګي د ظروف مبهمه نه نه، نو الته د فی تسریع ضروری ده. ظرف چې کله د جهات ستو نه نه او د ظروف مبهمه نه نه، نو د فی تسریع پکې ضروری ده. دلته ظرف نه د جهات ستو نه ده او نه د ظروف مبهمه نه ده، نو د فی تسریع پکې الله پاک ولی نه دا کړي. ګوره تاسو ته مثال وایم، جلست المسجد نشو ویلې ځکه المسجد ظرف ده خود نه د ظروف مبهمه نه ده نه د جهات ستو نه ده، نو جلست المسجد بنوي جلست فی المسجد بوي. دلتم فلما اضاءت النار فی د فی تسریع پکې ضروری ده ځکه دا نه د ظروف مبهمه نه ده او نه د جهات ستو نه ده. نو روح المانی والا ورته جواب کړی دی چې ګوره دا ما په معنا کې د جهات ستو نه ده اگر چې په لفظ کې نه ده، ځکه ما عبارت د امکنه نه ده. د امکنه نه هغه امکنه مراد دي چې محیط بالمستوقد، د مستوقد د وربلون کې نه ګیر چاپیری او د وربلون کې نه ګیر چاپیری جهات سته دي کنه. نو ګوره ما حوله دا د امکنه نه عبارت ده. کوم امکنه چې محیط بالمستوقد او محیط بالمستوقد جهات سته دي، نو په معنا کې جهات سته دي. نو چې په معنا کې جهات سته شو لدی وجنه الله پاک په کې لفظ د فیرانه وو. نو فلما اضاءت ما حوله په معناګانو خو پوه شو ان شاء الله. د هر ترکیب مطابق معنا من درته ذکر کړه. ذهب الله بنورهم دا جواب د پاره د لما ده او هم ضمیر الذی تراجه ده. ذهب الله بنورهم تاسو تمام مخکې ویلې چې فلما اضاءت ما حوله چې دا شرط او ذهب الله بنورهم دا جزا شي، نو د نورهم ضمیر به الذی تراجه وي. اوس دلته یو اعتراض وکړه چې فلما اضاءت ما حوله دا شرط او ذهب الله بنورهم دا جزا. د شرط په جانب کې نار ذکر شوی دی، نار د شرط په جانب کې نار ذکر دی. اضاءت کی ضمیر نار تراجه دی. بعضی تراکیب هم داسې وکړي فلما اضاءت النار، نو د شرط په جانب کې نار ذکر شوی دی او د جزا په جانب کې نور ذکر شوی دی. ذهب الله بنورهم، نو دلته د نار ذکر کول پکارو چې د شرط او د جزا په مابین کې مناسبت راشي. پوه شو؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې نار د نار مقصود اعظم نور دی، لدی وجنه الله پاک مقصود اعظم د نار په جزا کې ذکر کړی دی. د نار نه غټه فائدہ نور او رڼا ده، نو مقصود اعظم د نار الله ذکر کړی دی. نو د شرط او د جزا په مابین کې مناسبت راغلو. نو ذهب الله بنورهم، الله بوتللو کې بنورهم د دوی په دې نور باندې الله د دوی د رڼا ختم کړي. دا یو ترکیب شو چې دا ذهب الله بنورهم د فلما اضاءت ما حوله د پر جزا شي، او کدا جزا نشي نو بیا جزا مقدر شي. تقدیر د عبارت بدای فلما اضاءت ما حوله خمدت نار او ور مش څه شو شرط او جزا ختم شو. ذهب الله بنورهم بدازان ته جمله مستأنفه دا په جواب د سوال د سائل کې واقع شوی، لکه سائل چې سوال کړی وي
چې هذا حال المستوقد فما حال المنافقین. دا خو د مستوقد د حال بیان. یو ور بلون کې ځان ته ور بل کړی د پتیاره کې او د یو ناڅاپه ور مړ نو دا حیران پاتې شي. دا خو د مستوقد د حال بیان. فما حال المنافقین، نو د منافقینو حال څه دی هغه هم راته بیان کا. نو الله د منافقینو حال ورته بیانوي چې ذهب الله بنورهم، دا د منافقانو حال دی. نو بیا د نورهم ضمیر منافقینو ته راځي دی. په خبره خو پوه شو. نو ذهب الله بنورهم، ما درته ویلي چې ذهب الله بنورهم دا جمله مستأنفه ده، په دې کې بیان د حال د منافقانو کوي. دا ممکنه ده چې ذهب الله بنورهم دا بدل شي، مخکنه ټوله تمثيلي جمله مبدل منه شي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله خمدت ناره، تر دې پورې مبدل منه. او ذهب الله بنورهم دا ترنه بدل البعش، نو دا ممکنه ده چې دا ترنه بدل البعش. په مطلب باندې پوه شو. په دې بدل کې فائدہ بیا څه ده؟ ګوره په مبدل منه کې وجه د شوبې نه و بیان شوی، نو په دې بدل کې الله پاک وجه د شوبې بیانوي چې وجه د شوبې دا ده چې ذهب الله بنورهم، د مستوقد رڼام الله ختمي او د منافق رڼام الله پاک ختمي. یعنی د مستوقد د نار رڼا چې کله ختم شي نو د دې سره د منافق حال مشابه دی، لکه د منافق هغه په خوله چې امنا وایي د دې رڼام ختم شي. پوه شو؟ ما درته ویلي چې جزا مقدره شي نو ذهب الله بنورهم کې به دوه احتمال شي. اول دا چې دا جمله مستأنفه شي، دویم بدل البعش. جزاک الله. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتركهم او پریدی الله پاک دوی فی ظلمات لا یبصرون. وترکهم دا ترکه دو معناګانې دي. ترکه چې په معنا د طرح او د خلو سره شي نو بیا یو مفعول غواړي. وترکهم یعنی وطرحهم وغرزي الله پاک دوی. نو ترکهم چې په معنا د طرحهم په معنا د غرزولو سره شي نو بیا یو مفعول غواړي. ایو مفعول ورته ذکر شوی دی طرحهم. او کترکهم متضمن کی معنا د سویر لرا نو بیا دو مفعول غواړي. یو مفعول خو هم دی او دویم مفعول فی ظلمات دی، ځکه دا د مستقرین پورې تعلق لري. نو دا دو مفعول شو. ترکهم مستقرین فی ظلمات، پریدی مستقر په ظلماتو کې، لا یبصرون یعنی حال کونهم لا یبصرون. ان شاء الله چې اوس په ترکیبونو کوو. ترکهم کې دو معناګانې ما درته ذکر کړې. ترکهم فی ظلمات، پریدی الله پاک دوی په تیارو کې. ظلمات جمع د ظلمت ده. ظلمت په معنا د منع سره ده، خپل معنی د منع. لکه عربان وی ما ظلمک ان تفعل کذا، څه شي منع کړی وي چې دا کار دې کړی وي. ما ظلمک ان تفعل کذا. ظلمت او تیاری تم ذکر ظلمت وی لانها تمنع الرؤیت، چې دا مانع د رؤیت نه، رؤیت منع کوي. نو پریدی دوی په تیارو کې. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و داسې حالت کې چې دوی څه نه ګوري. نو ګوره وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. ما درته مخکې ویلې چې ذهب الله بنورهم، د بنورهم په ضمیر کې دوه احتمال دي. شاباش. اول احتمال کوم یو دی؟ چې دا ضمیر الذی تراجع دی، دا په هغه تقدیر چې ذهب الله بنورهم جزا شي، او یا دا ضمیر منافقین تراجع دی چې جزا مقدره شي. پوه شو؟ نو ذهب الله بنورهم د دې په دې ضمیر کې چې دوه احتمال دي، نو د ترکهم په ضمیر کې دوه احتمال دي، ځکه دا جمله په هغه ور عطف ده. نو د ترکهم دا ضمیر یا الذی تراجع دی، الذی استوقد، او یا دا ترکهم ضمیر چا تراجع دی؟ منافقین ته. جزاک الله. لکه دا ذهب الله بنورهم ضمیر چې دوه احتمال لرل، نو دا جمله معطوفه کې په دې ضمیر کې دوه احتمال دي. دا ترکهم دا ضمیر که منافقانو تراجع شي، لکه دا ذهب الله بنورهم ضمیر چې منافقانو تراجع دا به جزا نه کړي، جزا به نه، جزا به مقدره. دا دواړه ضمیرین به منافقانو تراجع وي. نو د منافقان الله پرې خود پتیارو کې، منافقان پرې خود پتیارو کې، نو دا تیاری بیا منافقانو تراجع شي.
نو اوس الله پاک ظلمات جمع ذکر کړه د دې منافقانو درې تیاری کمی دي اقلا خو به درې تیاری وي درې ظلمات خو به وي دا درې تیاری کمی دي یو ظلمت الکفر ده یو ظلمت النفاق ده بل ظلمت یوم القیامت درې تیاری پورا کړي پریدي الله پاک دا منافقان په تیارو کې یو تیار د کفر بل تیار د نفاق بل تیار د ورځې د قیامت وشه دویم تاسو وایا یو ظلمت الضلال ده د گمراهی تیار ده بل ظلمت سخط الله د الله د قهر تیار ده بل ظلمت العقاب السرمد د ابدی عذاب تیار ده نو د گمراهی تیارو د الله د قهر تیارو د ابدی عذاب تیارو دا درې تیاری یا داسې وایا چې یو تیار ده خودمره شدیده ده لکه ډېرې تیاری دا ضمیر منافقانو ته راجع شو او کدا ضمیر مستوقت ته راجع شي نو بیا خو دا درې تیاری تاسو اورېدلي په هره ترجمه کې درې تیاری تاسو اورېدلي تیاره د شپې ده تیاره د ورځې ده د شپې تیاره د ورځې تیاره د باران تیاره نو دا درې تیاری بیا اسانه جوړیږي چې دا ضمیر مستوقت ته راجع شي کمثل الذي هغه الذي استوقد ته راجع شي نو تاسو په نورو ترجمو کې دا یو معنا اورېدلې ده چې دا ضمیر مستوقت ته راجع کړي وربلون کې ده چې دا وربلون کې په تیارو کې پریدي وربلون کې په تیارو کې پریدي هغه کومې دي تیاری د شپې تیاره ده د ورځې تیاره ده او دا رنګي ده د باران تیاره ده نو دغه ترجمه تاسو اورېدلې ده نویم پکې دا بل واورېده دا بل اولاده چې دا هم ضمیر منافقانو ته راځي شي او جزاء انت مقدره شي نو د نفاق درې تیاری دي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون پریدي الله پاک دوی په تیارو کې لا یبصرون چې دوی څه نه ګوري دلته یو اعتراض او جواب درته کوم اعتراض دا واردېږي چې فلما اضاءت دا که شرط شي او ذهب الله بنورهم دا جزا شي نو اعتراض دا راځي چې ذهب الله بنورهم کې فاعل الله ده الله یې دا رڼا ختم کړه یو بیچاره سړی دی په توره تیاره کې ځان ته اور بل کړی دی او ګیر چاپېره شیانې ځان ته رڼا کړي دي مار او لړم نه ځان ساتي د مضراتو نه ځان ساتي ذهب الله بنورهم الله پاک د دا رڼا ختم کړه نو د دې مستوقت څه ګناه ده چې الله د رڼا ختموي ذهب الله دلته الله ته د ذهب نسبت شو ذهب الله بنورهم په دې پوه شو مستوقت ځان ته اور بل کړی دی ګیر چاپېره شیانې ځان ته رڼا کړي دي فلما اضاءت ما حوله صحیح شو دا د مستوقت بیچاره خپل فعل شو نو ذهب الله بنورهم الله د نور ختم کی الله ولې ختمي الله ته ولې د ذهب نسبت شو تاسو ورته یو درې جواب ورکړي یا څلور جواب ورته ورکړي اول جواب دا دی چې دلته ذهب الله بنورهم د دې نسبت الله ته شوی دی اصل کې د رڼا د بل سبب د وجه نه ختم شوی ده خو د ټول اسباب خالق الله دی لدی وجه نه د ذهب نسبت الله ته وشو چې ذهب الله بنورهم الله د رڼا ختم کړ الله ته نسبت ولی وشو د رڼا د بل سبب د وجه نه ختم شوی ده خو د اسباب خالق الله دی نو الله پاک ته ځکه منسوب شو دویم جواب درته کوم ذهاب دا فعل چې کله د یو مخفي سبب د وجه نه نو عادت دا ده چې د کم مسبب سبب خفي وي هغه به الله ته منسوبيږي په عرف کې خلق هغه الله پاک ته منسوبوي یو مسبب ده سبب خفي ده لکه یو سړی مړ ناڅاپه مړ شو د شپې وده د سهار چې راپاڅېد مړ شو نو چې مړي خلق وایي د الله ووژلو خلق یې الله ته منسوبوي د دې مسبب سبب خفي ده او چې سبب ظاهري اکسیډنټ کې مړ شوی یا په ټوپک مړ شوی نو په عادت کې خلق هغه د سبب ته منسوبوي نو دلته د دې مسبب سبب خفي دی ولې دا رڼا ختمه شوه د سبب پته نه لګېږي نو چې د مسبب سبب خفي دی نو الله ته نسبت وشو دریم جواب ورته وکړه چې اطفاء النار چې د هر سبب د وجې نه وي د باران د وجې نه وي د هوا د وجې نه وي خو د رڼا ختمېدل د دې د شرافت او د عظمت د ظاهرولو لپاره الله ته نسبت وشو د عظمت د ظاهرولو لپاره الله ته کله یو شی منسوبېږي ښه جواب ورته دا دی چې الله ته د دې وجې نه منسوب شو چې مبالغه پکې راشي
ذهب الله بنورهم په دې کې ډېرې مبالغې دي. یو مبالغه پکې دا ده یو سړی په تپه تیاره کې ځان ته اور بلی او بیا یو ناڅاپه د ده دا اور ختم شي او داسې ختم شي چې بیا تصور د بلیدو نه کېږي، نو مبالغه ده پکې. نو دا څومره بیا حیران پاتې کېږي چې تصور د بلیدو بیا نه کېږي. نو دلته د مبالغې د وجې نه الله ته نسبت شوی دی. ګوره په دې کې ډېرې مبالغې دي. یو مبالغه پکې دا ده چې نسبت الله ته وشو، فاعل قوي دی او فاعل چې څومره قوي وي دومره فعل قوي وي، نو دومره د دیور ختمېدل قوي کېږي. یو مبالغه پکې دا ده. دویمه مبالغه پکې دا ده چې ګوره ذهب به او اذهب ذهب به او اذهب د دې په مابین کې فرق دی. ګوره عزیز الله ذهب لازمي دی، د دې د متعدي کولو دوه صورت دي. یا پکې حمزه د افعال راوړه اذهب ترنه جوړ کړه، دا به متعدي شي، او یا حمزه د افعال پکې مه راوړه په معمولي با داخله کا ذهب به، نو بیا به متعدي شي. د ذهب د متعدي کولو دوه طریقې دي، د اذهب په طریقه متعدي کا او یا د ذهب به په طریقه متعدي کا. خو د اذهب په نسبت په ذهب به کې مبالغه ډیره ده، لکه دلته ذهب الله بنورهم دلته په با متعدي شوی. مبالغه پکې ځکه ډیره ده چې با د مصاحبت لپاره ده. نو چې بعد مصاحبت د پاره ده نو د دې معنا دا ده چې د فاعل د معمول د ځان سره وړی دی، به دراتلو تصور نه کیږي. ذهب الله بنورهم، الله پاک د نور د ځان سره وړی دی، نو چې وړی دی به دراتلو تصور نه کیږي، نو بیا د اور د بلیدو تصور نه کیږي. نو ګوره اوله مبالغه پکې دا ده چې نسبت الله ته وشو. دویمه مبالغه پکې دا ده چې تعدیت په با وشو. او یو دریمه مبالغه پکې دا ده چې الله نور ذکر کړو، دویا ذکر نه کړه. نور مطلق رڼا ته وایي او دویا زائد رڼا ته وایي. نو که الله دا شی ویلې وي ذهب الله بدیاهم، نو دویا کې خو رڼا او زیادت دواړه دي کنه. نو بیا بچا ویلو چې دا ذهاب به دي زیادت ته متوجي وي، رڼا ته به نه متوجي. رڼا سره د زیادت نه په دوه کې دوه شیان دي. نو الته بچا ویلو چې دا ذهاب به دي زیادت ته متوجي وي، نفس رڼا به پاتې وي. الله پاک صيغه د نور ذکر کړه چې مطلق رڼا ختم شو، نو دا سړی حیران پاتې شو. نو ډېری مبالغې دي پکې. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، او پریدي الله پاک دوی په داسې تیارو کې لا يبصرون، حال دا چې دوی څه نه ګوري. خو دلته مقصود څه شی دی؟ درې څلور توجیهات د الله پاک په توفیق د دې آیات درته ذکر کوم. مقصود ما هو المقصود د آیات نه څه شی دی؟ یا تمثیلی مرکب دی یا تمثیلی مفرق دی، یا تمثیلی مرکب دی. تمثیلی مرکب دی ته وایي چې مجموعه د افراد متعدده و، دا مشابه کې د مجموعې د افراد متعدده و سره. په جانب د مشبہ کې افراد متعدده دي، دا په هيئت اجتماعي سره مشبہ کې. په جانب د مشبہ به کې افراد متعدده دي، دا په هيئت اجتماعي سره مشبہ به کې. خبره پوه شو؟ نو مجموعه د افراد متعدده او مشبہ او مجموعه د افراد متعدده او مشبہ به دې ته تمثیلی مرکب وایي. نو ګوره په جانب د مشبہ یعنی د مستوقف په جانب کې څلور شیان تقریبا ذکر شوي دي، د څلورو امور لحاظ شوی دی. دا مجموعه د دې څلورو مشبہ ده. اول اور بلول دا په جانب د مشبہ کې ذکر شو. دویم ما حول رڼا کول، دریم د رڼا ختمېدل، څلورم په تیارو کې پاتې کېدل. دا څلور په جانب د مشبہ کې ذکر شو. زده شو قاری عامله. اول اور بلول، دویم ما حول رڼا کول، دریم د رڼا ختمېدل، او څلورم په تیارو کې پاتې کېدل. مجموعه د امور متعدده دا یو ځکه دا مشبہ. او په جانب د مشبہ به یعنی د منافق په جانب کې د دریو امور لحاظ شوی، د امور متعدده. ګوره یو حصول الهدایت فی الجمله، فی الجمله هدایت الله پاک منافق ته ورکړی دی. حصول الهدایت فی الجمله، فی الجمله هدایت الله پاک منافق ته ورکړی دی، یو امر ده. دویم د دې هدایت ختمېدل. دلته راځم ولې
ګوره حصول الهدایت فی الجمله دلته پکې ورته حصول الهدایت فی الجمله دا یو امر د دې هدایت ختمېدل دا دویم امر دریم د ابدي نعمتونو نه محرومېدل او حیران پاتې کېدل دا درې نو مجموعه د امور متعدده دا مشبہ او بل جانب کی مجموعه د امور متعدده د مشبہ به ان شاء الله چې په خبره به کوی شي عزیز الله کوی شي کوی نه دا می تمثيل مرکب درته ذکر کړو ګوره دا یوازې د منافق حال بیان ده دا د هغه چا حال ده چې الله ورته یو نوع د هدایت ورکړي وي او د ځای کړي وي او د دې په وجه ځان د ابدي نعمتونو نه محروم کړي وي دا د ټول خلقو تمثيل ده ما هو المقصود د حدیث د آیات نه په پوه شو دویم تشبیه مفرق درته جوړوم تشبیه مفرق چې په جانب د مشبہ کې امور متعدده دي لکه څلور امور دي د دې مجموعه مشبہ کوونه بلکې هر یو مشبہ پیدا کو او د دې لپاره په جانب د مشبہ به کې یو امر پیدا کو لکه څلور شیان په جانب د مشبہ کې دي څلور په جانب د مشبہ به کې دي دا یو د بل سره مشابه کو اول امر په جانب د مشبہ کې مشابه کو د اول سره په جانب د مشبہ به کې دویم په جانب د مشبہ کې مشابه کو د دویم سره په جانب د مشبہ به کې دریم په جانب د مشبہ کې مشابه کو د دریم سره په جانب د مشبہ به کې امداسي څلورم وهلم مجرا نو که مجموعه د امور متعدده او مشابه شي د مجموعه د امور متعدده او سره د تشبیه تمثيل مرکب وي صحیح شو مجموعه مشابه نشي بلکې هر واحد د امور متعدده او مشابه شي د هر واحد د امور متعدده او سره د تشبیه مفرقه وي نو ګوره تشبیه مفرقه دلته داسې جوړو ایمان لسانی د منافق د مشبہ او استيقاد النار د اور برول د دې سړي چې دا په دشت کې یوازې ده او ځان ته اور بل کړي ده نو ایمان لسانی مشبہ د اور بلول د مشبہ به وشو نو ګوره لکه څنګه چې د اور بلول مفید دي نو دارنګ ایمان لسانی د ځان او د مال د حفاظت لپاره مفید دي نو ایمان لسانی مشبہ او د اور بلول مشبہ به د اور په بلولو کې فائدہ شته په ایمان لسانی کې د ځان او د مال د حفاظت فائدہ شته دا یو د یو سره مشابه دویم افشاء د حال د کافر د دې منافق حال الله رسوا کو دا افشاء د حال د منافق افشاء د رازونو د منافق دا به مشبہ ده او اذهاب الله بنورهم دا ورته مشبہ دي لکه یو سړی چې اور بل کړی وي الله ورته اور مړ کی نو دا مشبہ به ده د دې لپاره چې د منافق حال الله افشاء کړو مسلمانانو ته نو افشاء د حال د منافقه دا مشبہ ده او اذهاب الله باذهاب الله اذهاب د الله د دوی په نور دا ور سره مشبہ به ده دا تشبیه مفرقه دا تقریبا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه را نقل شوی ده دا عبد الله ابن عباس د تفسیر نه دار فهمیږي دا دویمه تشبیه مفرقه شاولی الله دهلوی رحمه الله فرمای مختصر الفاظو کې هغه فرمای حاصل مثل آنس که اعمال منافقان همه حبت شدن چنان که روشنی آن جماعت دور شده وای اسانه تشبیه ده یو سړی اور بل کړی دی په تیارو کې الله یې اور مړ کړو نو دا د اور مړ کېدل نو د دې سره مشابه ده د منافق اعمال چې الله ټول برباد کړو منافق چې څومره اعمال کوي الله یې ټول بربادوي لکه دا سړی چې په تیارو کې اور بل کړی دی او الله ورته اور مړ کړو مختصره تشبیه شاولی الله دهلوی رحمه الله ذکر کړي او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او د نور صحابه کرامو د دې آیات په تفسیر کې یو عجیبه تشبیه را نقل کړی شوی ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او نور صحابه کرام رضوان الله علیهم فرمایي چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړو نو یو څه خلک په اسلام کې داخل شو مسلمانان شو لسانا و قلبا خالص مسلمانان شو خو وروسته منافقان شو نو چې وروسته منافقان شو الله د دوی لپاره مثال ذکر کوي د هغه چا لپاره مثال نه بیانوي چې د اول نه منافق
دا مخکې درې واړه تشبیهات چې ما درته ذکر کړو دا د هغې منافقینو تشبیهات مې درته ذکر کړو چې د اول نه منافقینو د عبدالله ابن مسعود او د نورو صحابو رضوان الله علیهم د دوی د اقوالو نه معلومیږي چې په دې کې د هغه چا تشبیه ده چې اول مخلص مؤمن دی وروسته منافق شوی دی نو هغه فرمایي چې یو څه خلک په اسلام کې داخل شو او بیا وروسته منافقان شو نو د داسې خلکو مثال الله پاک بیان کړو چې یو سړی په تیاره کې دی په دشته کې دی تیاره ده ځان ته اور بل کړو ماحول ورته رڼا شو نو چې ماحول رڼا شو نو د کومو شیانو نه چې ځان ساتل ضروري وو هغه ورته ښکاره شو چې هلته مار دی هلته لړم دی هلته اغزی دی هلته شیشه ده هلته میخ دی نو دا مضر شیان ورته ښکاره شو په دې کې یو ناڅاپه دا اور مړ شو نو چې اور مړ شو دا سړی حیران شو چې اوس د مار نه ځان وساتم که د لړم نه که د شیشې نه که د اغزي نه که د میخ نه د کوم مضر شي نه ځان وساتم دا سړی حیران یې که نه قدم په احتیاط ګري او ډارېږي همدارنګې دغه منافقان هم وو دوی مخکې د کفر او د شرک په تیارو کې وو چې د کفر او د شرک په تیارو کې وو الله د اسلام رڼا ورته بله کړه نو چې د اسلام رڼا ورته بله شوه حلال هم ښکاره شو حرام هم ښکاره شو خیر هم ښکاره شو شر هم ښکاره شو د کومو شیانو نه چې د ځان ساتل ضروري وو هغه یې بلکل ولیده نو چې ویلیده دا سړی بیرته منافق شو نو چې منافق شو اوس ورته پته نه لګېږي چې د کوم مضر نه ځان وساتم او د کوم نه ځان ونه ساتم لکه دا سړی چې په تیارو کې پاتې دی او د مضرو اشیاو نه د ځان ساتل ورته نه معلومیږي نو دارنګې دا منافق هم دی اول د اسلام په رڼا کې ورته هر څه ښکارېده خو چې بیرته منافق شو نو د شرک په تیارو کې ننوتلو نو چې ننوتلو اوس ورته پته نه لګېږي چې د کوم شي نه ځان وساتم او د کوم نه ځان ونه ساتم دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تشبیه ده ابن کثیر را نقل کړی دا ډیره بهترینه تشبیه ده صم بکم عمی فهم لا يرجعون الله پاک د منافقانو د لپاره درې صفات ذکر کړي منافقان صم کاڼه دي بکم ګونګیان او چاڼاګان دي عمی ړانده دي دا درې صفات د منافقانو ته الله پاک ثابت کړو وجه دا ده منافقانو خو غټ سترګې هم لرلې غټ غوږونه هم لرل او ژبه هم لرله ژبور خلکو خو الله پاک فرمایي چې دا کاڼه دي ګونګیان دي او ړانده دي دا درې صفات منافقانو ته ځکه ثابت کړو چې دوی دا درې اعضا په اصل مقصود کې استعمال نه کړو کوم شی چې په اصل مقصود کې استعمال نشي هغه کالمعدوم وي کالعدم وي پوه شوئ کوم شی چې په اصل مقصود کې نه استعمالیږي هغه داسې وي لکه معدوم جامې د اغوستلو دپاره دي خو چې وانه غوستلی شي نو کالعدمي نو دا درې اعضا د دې دپاره الله پیدا کړي وو چې په غوږونو حق واورئ په ژبه حق ووایي په سترګو حق وګورئ په اصل مقصود کې منافقانو استعمال نه کړه نو چې استعمال یې نه کړه کالعدم شو نو چې کالعدم شو الله ورته ګونګیان ړانده او چاړاګان ویلي نو د منافقانو دپاره دا درې صفات الله ثابت کړل چې دا کاڼه دي ړانده دي او چاړاګان دي دا په طریقې د تشبیه دي او که په طریقې د استعاري دي صحیح دا ده چې دا په طریقې د استعاري نه دي منافقانو ته الله پاک کاڼه وایي په طریقې د استعارې نه ړانده ورته په طریقې د استعارې نه وایي صحیح شو ګونګیان ورته په طریقې د استعارې نه وایي وجه دا ده چې په استعاره کې مشبه نسیان منسیان ورک وي مشبه داسې وي چې د قرائنو نه بغیر نه رافهمیږي په استعاره کې مشبه ورک وي نسیان منسیان په قرائنو به رافهمي د قرائنو نه بغیر نه رافهمیږي او دلته مشبه چې منافقان دي په بادي النظر رافهمیږي چې هم صم هم بکم هم عمی نو دا مشبه په بادي النظر رافهمیږي او چې په بادي النظر په کوم ځای کې مشبه رافهمیږي نو هغې ځای کې استعاره نه وي بلکې هلته تشبیه وي نو دلته تشبیه ده او تشبیه بلیغه ده ګوره تاسو وایي تشبیه په تلخیص کې د بیان په تلخیص کې تاسو داسې وایي چې په تشبیه کې څلور شیان مشبه مشبه به وجه د شبه ادوات د تشبیه دا څلور شیان په تشبیه کې وي لکه تاسو وایي زید کالاسد فی الشجاعة زید مشبه ده اسد مشبه به ده کاف پکې د ادواتو د تشبیه نه ده فی الشجاعة پکې وجه د شبه ده دا څلور شیان چې ذکر شوي وي دې ته په تلخیص کې تشبیه وایي
زید کالاسد فی الشجاعة دا جمله د تشبیه ده، د استعاره نه ده چې دا څلور واړه پکې ذکر شوي. که دا څلور نو ذکر درې پکې ذکر و بیا هم تشبیه ده. زید کالاسد، زید مشبه، اسد مشبه به، کاف پکې د ادواتو د تشبیه نه دا هم تشبیه ده چې درې پکې ذکر وي. چې درې نه وي ذکر دوه ذکر وي، زید اسد دا هم بیا تشبیه ده، خو دې ته بیا تشبیه بلیغه وایي چې دا دوه پکې ذکر وي. زید اسد دا کومه تشبیه ده؟ بلیغه. څنګه بلیغه ده؟ زید مبتدا ده، اسد خبر ده، زید موضوع ده، اسد محمول ده. د موضوع د محمول په مابین کې اتحاد خارجي وي، نو دلته به د زید او د اسد په مابین کې اتحاد خارجي وي. حرم کې زید په کلی کې ده، اسد په ځنګل کې ده، اتحاد خارجي خو نشته. نو چې اتحاد خارجي نشته نو دلته به داسې چل کوو چې د اسد د پاره به دوه فرد په تصور کې راوړو. د اسد دوه فرد دي، د زمري دوه فرد دي. یو فرد واقعي چې په ځنګل کې دی، یو فرد اعتباري چې دا زید دی. نو زید اسد، زید اتحاد خارجي د فرد اعتباري د اسد سره لري. د اسد دوه فرد دي، یو فرد واقعي بل فرد اعتباري. نو زید په خارج کې متحد دی د فرد اعتباري د اسد سره. نو بالکل هم دا فرد د اسد کړو چې فرد هم د اسد کړو، بس دا تشبیه بلیغه شو. پوه شو؟ مخکې کل اسد اوس عین اسد شو، فرد اعتباري د پاره د اسد شو. نو دا تشبیه بلیغه ده. دلته تشبیه بلیغه ده. المذکور المحذوف کالمذکور ده. هم صم ګوره دوه ذکر شوي دي، هم مشبه صم مشبه به لك زید اسد. نو تشبیه بلیغه شو. منافق دا مبتدا شو، هم دا مبتدا، صم خبر. اوس اعتراض راځي چې د هم او د صم په مابین کې اتحاد خارجي پکار دی، او دلته خو د منافق او د کانه په مابین کې اتحاد خارجي نشته. نو ته ورته جواب ورکړي چې دلته تشبیه بلیغه ده. د صم دوه فرد دي، یو فرد واقعي او بل فرد اعتباري چې دا منافق دی. صحیح شو؟ نو منافق فرد اعتباري د صم شو، نو تشبیه بلیغه ده. نو دلته تشبیه بلیغه ده. نو دا په هغه وخت کې وي چې دا ضمیر منافقانو ته راځي شي. دا ټول تحقیق مې درته په هغه صورت کې وکړو چې ضمیر منافقانو ته راځي کوي. دویم احتمال دلته شته چې دا هم صم هم بکم هم عمي، دلته ضمیر مقدر کا او دا ضمیر مستوقد ته راځي کا، مستوقدینو ته. کمثل الذي استوقد نارا، مثال د منافقانو په مثال د هغه سړي دی چې اور بل کړی وي. دا کوم سړي چې په تیارو کې اور بل کړی دی، یو ناڅاپه اور مړ شي. نو چې اور مړ شي دا داسې حیران پاتې شي چې حواس مختل شي، ژبه ودرېږي، سترګې ودرېږي، غوږونه ودرېږي، حواس مختل شي. نو چې حواس مختل شي په دې خطرناکو تیارو کې په دهشت کې مبتلا شي، حواس مختل شي، نو بیا آیات په خپل حقیقي معنا باندې پاتې دی، تشبیه بیا نه ده. صحیح شو؟ نو دویم احتمال پکې څه شو چې دا ضمیر مستوقد ته راځي دی. یو سړي اور بل کړی دی او الله پاک په دې تیارو کې اور مړ کړو، ویره پرې راغله. نو د ویرې په حالت کې حواس مختل پاتې شو. نو ژبه ودرېده نو ګونګې شو، غوږونه ودرېده نو کون شو، سترګې ودرېدې نو ړوند شو. صحیح شو؟ نو بیا آیات په خپل حقیقت پاتې دی. پوه شوې؟ صم بکم عمي فهم لا يرجعون. الله پاک فرمایي فهم لا يرجعون. په دې کې درته خبره کوم، الله پاک فا ذکر کړه. فا د سببیت د پاره ده، یعنی احکام سابقه دا سبب د پاره د تحیر او د احتباس ده. فهم لا يرجعون، رجوع یا په معنا د تحیر سره ده او یا رجوع په معنا د احتباس سره ده. دو معناګانې سوچ ورته کوئ. نو دا مخکنی اتصاف په مخکنیو صفاتو دا سبب او تحیر او احتباس چې دا د یرجعون معنا ده، دا ورته مسبب. د یرجعون می دو معناګانې درته ذکر کړي. اوله معنا تحیر، دویمه معنا احتباس. ګوره ورته اصل کې دلته درې احتمال دي. فهم لا يرجعون، لا يرجعون یا بددې متعلق به یا مقدر وي، متعلق نه شابه څه شي متعلق، جار مجرور متعلق کړه. نو یا بددې متعلق مقدر وي او یا به متعلق مقدر نه. نو که متعلق مقدر نه
نو بیا بل لا يرجعون په معنا د متحيرون سره وي او ضمیر د هم په مستوقف تراجی وي ما مخکې سمون بکمون عمي کې دوه احتمال درته ذکر کړل یا ضمیر منافق تراجی دی یا مستوقف تراجی دی دلته په دې هم لا يرجعون کې دا دوه احتمال دي کدلته متعلق مقدر نه کوي نو يرجعون په معنا ده متحيرون سره او ضمیر په مستوقدین تراجی وي نو تقدیر د عبارت بدای دا مستوقدین چې دي د دوی حواس مختل دي حواس جام دي او چې حواس جام شو فهم لا يرجعون یعنی فهم متحيرون لا يرجعون په معنا د متحيرون نو دوی حیران دي حواس چې جام شو ودرېد نو دوی حیران شو خو شي فهم لا يرجعون كمتعلق مقدر نه کوي نو دا په معنا د چا سره متحيرون یو ټکی خو دې داس دکو دویم دا چې بیا به دا ضمیر مستوقد تراجی کوي چې دا مستوقد حیران پاتې شو او که متعلق ورته مقدر کوي نو بیا پکې دوه احتمال دي یا به هغه متعلق مقدره عنوي او یا به متعلق مقدره الهوي که متعلق مقدره عنوي نو لا يرجعون عن النفاق داسې بیان او که متعلق مقدره الهوي نو بیا لا يرجعون الى الايمان بیا به داسې وایي په دواړو صورتونو کې به معنا بدلیږي که متعلق مقدره عنوي یعنی لا يرجعون عن النفاق نو بیا به لا يرجعون په معنا د منع کېدلو سره په معنا د منع سره وي فهم لا يرجعون عن النفاق بین منع کېږي د نفاق دویمه معنی د منع شو په دې پوه شئ د منع معنا به کله راوړو چې کله متعلق مقدره ورته عنکو فهم لا يرجعون عن النفاق بین منع کېږي د نفاق نه او که متعلق مقدره ورته اله کوي نو بیا به يرجعو په معنا د يعودو سره دا معنا تاسو ته معلومه ده فهم لا يرجعون يعني فهم لا يعودون الى الحاله الاولى وهو الهدايه دوی نه واپس کیږي حالت اوله ته چې هدایت ده حالت اوله ته نه واپس کیږي نو معلومیږي دا چې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د تشریع مطابق دا د هغه منافقینو د حالت بیان ده چې اول مخلص مؤمن او وروسته منافق شو دا هغه چا بیان نه دی چې د اول نه منافقي ځکه هغه کې رجوع نه د متصوره دا درېمه معنا کسله کې اله راشه او اوله دوله معناګانی دا غي په اوله دوله معناګانو په اعتبار مطلق منافق ته د آیات کریمه شامل دی خو د دې درېمه معنا مطابق هغه منافق مراد دی چې د اول نه په هدایت ورسته منافق شوی نو فهم لا يرجعون دین واپس کیږي چرته نه واپس کیږي نه لا يعودون الى الحاله الاولى قاسم کو شو څه معنا غاړي چې د لا يرجعون ها زه ته باندې اشاره نه کوم څه شوي څلور نشو درې اول چې متعلق ورته مقدر نکي وهم لا يرجعون يعني فهم متحيرون ضمير بمستوقف تراجي دا بالکل لا لو جواهر دی او دې ته توجه نکي د کرامت لرم در باندې پوه شو دویم دا چې متعلق ورته مقدر کی نو چې متعلق ورته مقدر کی که متعلق مقدره عن کی نو بیا په معنا ده منع سره وهم لا يرجعون عن النفاق يعني لا يمنعون عن النفاق د منافقت نه منع کیږي پنځپیران خاصه لګي دا شرک دی او کفر دی په قران نه کوي تویب مولا نه دی هغه صرف فالته یو شادي حال جوړ کړی دی ټول ورځ جړاګان پکې غړي پنځپیر کې پاس غره باندې یو شادي حال جوړ کړی دی به باندې جوړ کړی دا وای دا شادي حال مې زګه جوړ کړی دی چې دا انجوګانو والا د کافران دي د دینه په چل کې پیسې وهم نو خلک چې ودونه کوي ټول دمه پکې غړي نور د کفر او د شرک نه دې بل خبر نشته د قران په حقایق او په معارف باندې دقایق باندې نه کوي نو ګوره پوه فهم لا يرجعون دې معناګان مې راته ذکر کړی او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق او كصيب من السماء الله پاک فرمایا پشان د باران د اسمان نه اوله خبر درته په او کې ذکر کوم دویمه درته په صیبین کې ذکر کوم دریمه په من السماء کې او کوم دوی احتمال دي صیبین کوم دوی احتمال دي او من السماء کوم دوی احتمال دي سبق آسان شو هغه ډیر احتمالاتونه پر کم شو کنه
او کې دوه احتمال دي شابسي او كصيب دا او حقيقي معنا دا تساوي في الشكل دا او حقيقي معنا دا تساوي في الشكل مجازي معنى دا تساوي مطلقا تساوي مطلقا دا معنى چې دواړه اختیاروي او کيو اختیاروي دې ته تساوي مطلقا وي نو ستاخو خدا لکه زه تاسو وایم جالس الحسن او ابن سيرين جالس الحسن او ابن سيرين دلته می کلمه دا او راوړه دا او حقيقي معنا دا تساوي في الشكل او مجازي معنا دا تساوي مطلقا تساوي مطلقا دا معنا چې دواړه اختیاروي د دواړو سره کېني او کيو اختیاروي په دې دواړو کې د یو سره کېني جالس الحسن او ابن سيرين د دواړو سره کېنیم صحیح ده که په دې دواړو کې د یو سره کېنیم صحیح ده مجازي معنا دا ده تساوي مطلقا چې دواړه اختیاروي کيو اختیاروي دارنګ الله پاک فرمایي لا تطيع منهم آثما او كفورا لا تطيع منهم آثما او كفورا معنى دا دلته او راغی دا او حقيقي معنى دا تساوي في الشكل دلته حقيقي معنى نه ده مراده مجازي معنى مراده ده چې تساوي مطلقا ده چې دواړه اختیاروي کيو اختیاروي نو لا تطيع منهم آثما او كفورا مطلب دا ده چې په وجود د معصیت کې یو او دواړه یو برابر دي آثم او کفور دواړه کې معصیت شته او په یو کې معصیت شته صحیح نو په وجود د معصیت کې یو برابر دي مجموعه د دواړو او هر یو د دواړو نو په وجود د معصیت کې یو برابر دي د دې نه مخکې مثال اسانه جالس الحسن او ابن سيرين دواړو سره کېني او کده یو سره کېني دلته دا کلمه دا او چې دا په دې آیات کریمه کې په خپل حقيقي معنا سره نه چې تساوي په شک ده بلکې دا د لپاره د تساوي مطلقاً ده یعنی استاخو خدا چې د منافق تشبیه د دواړو سره ورکوي کده یو سره ورکوي خوښ او كصيب دا مخکې عطف دی په الذي استوقد باندې نو تقدیر داسې دی او کمثل زوی صيب زوی پکې مقدر کو دا زوی ولی مقدر کو ورسته د يجعلون ضمیر چې دی دا غیر لپاره مرجع پیدا کو يجعلون اصابعهم من في اذانهم من الصواعق حذر الموت دا يجعلون ضمیر چاته راځي دی ضمیر د عقلاء او ذوی العقل ته راځي کوي نو مخکې ورته ذوی العقل مقدر کا چې زوی صيبین ده نو زوی ځکه مقدر کو چې د يجعلون د ضمیر د لپاره مرجع پیدا کو او كصيب یعنی كزوی صيب دا پشان د خوندانو د باران ده د صيب دو معناګانې دي یو د صيب معنا د مطر باران او دویم د صيب معنا د سحاب وریځ نو کزوی صيب یعنی کزوی مطر یا کزوی سحاب راجح معنا دا چې صيب په معنا د باران سره شي او دا تنکیری تعظیم ته اشاره شي چې ډیر شدید باران دی کزوی صيب صاحب د شدید باران دا منافق داسې دی لکه صاحب د شدید باران منافق مشبہ کا او زوی صيب خاوند د شدید باران دا ورته مشبہ به کا چې په شدید باران کې یو سړی راګیر دی من السماء کی دا الف لام یا د استغراق د پاره ده او یا د جنسیت د پاره ده کله استغراق د پاره شي نو د اسمان نه به افق مرادي افقونه من السماء چې دا شدید باران د کوم ځای نه راوړيږي د ټول افق د اسمان نه راوړيږي یعنی یوازې په پیښور باران نه ده په پیښور هم ده په مردان هم ده په ثوابه هم ده صحیح په ټول افق د اسمان نه دا باران راوړي نو الف لام د استغراق د پاره ده او د سمانه افق د اسمان مراد ده نو د ټول افق د اسمان نه دا باران راوړيږي نو ګوره شدت د باران ته اشاره ده چې دا ډیر شدید ده د ټول افق د اسمان نه راوړيږي د هر افق نه باران ده او که السماء کې الف لام د جنسیت د پاره شي نو سما به بیا د سم ون نه په معنا د بلندۍ نو بیا مخکې د صيب نه باران مراد ده او د سمان اوریز مراد ده که صيب چې دا شدید باران ده د اوریز نه راوړيږي فيه ظلمات چې په دې کې تیری دي ورعد وبرق او په دې کې الله پاک فرمایي ګړزار ده او په دې کې برېښنا ده تیری دي ګړبار پکې دي او برېښناګانی پکې دي نو دا ګړزار او دا برېښناګانی څنګه پیدا کیږي
نو یو د هدایت الحکمت طریقه ده او یو د شریعت طریقه ده د دواړو په مابین کې تنافي نشته هدایت الحکمت داسې وایي د ځمکې ګرد او بخار دا ګردونه دي او دا لوګي ته څه وایي په عربي کې دخان دا دخانونه دي او ګردونه دي دا سره یو ځای شي د سمندر بخار دی درې شیان دي د سمندر بخار دی د دې اوبو بخار د سمندر بخار او د ځمکې دخان او غبار دا یو ځای شي او دا چې یو ځای شي دا په بره باندې روان وي سهو شو درې مې درته یو ځای کړل د سمندر بخار او د ځمکې غبار د ځمکې ګرد دا چې سره یو ځای شي او هوا ته وخیږي نو د دې نه وریځ جوړېږي پوه شئ بیا د ځمکې نه دخان لوګي اوچت شي دا لوګي چې اوچت شي د دې وریځې سره اکسیډن وکړي نو چې اکسیډن وکړي کلک اکسیډن چې وکړي او پړک وکړي د دې ته برېښنا وایي او دا وریځ وشکوي د دې شکولو اواز ته رعد وایي او کله دا دخان اکسیډن وکړي هلته د سخت اکسیډن نه اور پیدا شي خو دا وریځ ونه شکېږي دا اور ښکته راوغورځېږي دا تندر شي دا د هدایت الحکمت طریقه شوه مختصره طریقه او په شریعت په طریقه کې دا برېښنا چې ده لمعان بریقه ملائکه ده دا په دې وریځ باندې موکله ده د دې قمچینه ده د دې قمچینه باندې دې وریځې ته ګزارونه ورکوي د یو ځای نه بل ځای ته شړي نو د دې قمچینې دا پړقار نو دې ته برېښنا وایي او د دې اواز ته رعد وایي پوه شو لیکن د شریعت او د هدایت الحکمت په مابین کې تنافي ځکه نشته چې په شریعت کې یوه قمچینه د ملایکې ذکر شوې ده خو دا نه ده ذکر شوې چې دا قمچینه څه شی ده کېدای شي همدغه دخان نه چې کوم اور جوړېږي همدغه یې قمچینه وي پوه شو همدا دې قمچینه وي څه تنافي پکې نشته فيه ظلمات ورعد وبرق الله پاک فرمایي په دې کې تیری وي او ګړزارې وي او په دې کې برېښناګانې وي پړقارې وي نو دا ډېر سخت باران وي ګړزار هم پکې دی تیرې هم پکې دي برېښناګانې هم پکې دي یجعلون اصابعهم ننباسي دوی ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق له وجې د سخت آواز د تندرونو نه حذر الموت له ویرې د مرګ نه یجعلون دا ضمیر هغه مضاف مقدر ته راجع دی چې ذوي صیب ذوي اگر چې لفظا مذکور نه دی لیکن معنا مراد دی او کله په معنوي شی باندې احکام د لفظي شي جاری کیږي نو ضمیر لفظي ورته راځي کولای شي یجعلون دا جمله مستأنفه ده مخکې الله پاک صیبون نکره ذکر کړه دې تنکیر د صیبون په شدت د باران باندې دلالت کولو همدارنګه صیبون په وزن د صفت مشبہ ده دې د باران په کثرت او دوام باندې دلالت کولو د فيه ظلمات ورعد وبرق نور حولناکوال معلوم شو چې دا خطرناک باران دی نو درې خطرناکې خبرې په دې باران کې ذکر شوې یوې خطرناکې خبرې ته په تنکیر د صیبون کې اشاره راغله دویمې خطرناکې خبرې ته په وزن د صیبون کې اشاره راغله ځکه دا په وزن د صیغې د صفت مشبہ دی نو کثرت او دوام ته اشاره ده دریم دا چې فيه ظلمات ورعد وبرق ورسره ذکر شو نو نور حولناکوال هم بیان شو نو اوس سوال پیدا شو چې په دې حالت کې د دوی څه حال ده خلک چې په